استاسو ما مخالفت کړه کوم استاسا وما كان لي او نو ما لره پتاسو باندې من سلطان سدلیل الا مگر ان دعوتكم مگر ما را طلب کړو تاسو لره فاستجبتم لي نو تاسو خبره منو دل وزما فلا تلوموني نو تاسو ملامت کوي ما لره او ملامت کوي تاسو انفسهم کوم نفس نفل ما انا نمزو بمصرخكم پریاد رس تاسو او نه تاسو بمصرخي پریاد رس زما انی بیشک ما کفرتو کفر کړو بما پاس باندې اشرکتمونی چې تاسو شریک جوړ کړو ما لرا من قبل مخکې ان الظالمین بیشک ظالمان لهم دا غره پر عذاب علیم عذاب دې علیم درناک وقال الشیطان دې ته وسو ګوري شیطان ورځ د قیامت شي نو کافران با شفاعت د نبی د مؤمنانو د پاره ویني چې مؤمنانو د پاره به نبی علیه السلام شفاعت کوي کافران به ابلیس تراشی دا کافران به دی ابلیس ته وایي چې مؤمنان موجود شوي قد وجدل چې مؤمنانو بیا مونتو هغه څوک چې د هغو دپاره شفاعت کوي ته پاسه ابلیس ته زموږ دپاره شفاعت وکړه ځکه چې ای ابلیسه تا موږ ګمراه کړي ابلیس لعین برا پاسی حسن بصری وایي چې ورځ د قیامت شي نو د دې ابلیس د پاره به یو منبر د اور ولګي په هغه باندې به هغه ودرېږي او دا وقال لما قضي الامر دا بیان به وایي دا مطلب دی وما كان ابلیس به وایي چې نو زما دپاره په تاسو باندې من سلطان څه غلبه الا مگر ان دعوتكم مگر ما را طلب کړو تاسو لره فاستجبتم لي نو تاسو خبره منو دلې و زما ابلیس لاین باندې خاوند چې ما باندې دلیل نو غلبه نه وه چې په زور مې راوستې کو پرته بلکې زما به تاسو ته دعوت درکاو تاسو به زما تقلید کاو دا مطلب دی فلا تلوم ما انا نعمذ بمصرخكم سرخه په اسرخته وی استغاثني اصل د مصرخ د صراخ نه دی دا اوږد کول د آواز دی همزه دپاره پکې د پاره د سلب شوه نو گویا امداد کوونکی زایل کوي هغه آواز د چای چې امداد کړی د هغه آواز خفګان زایل کوي نو فریاد رس چې زه ستاسو فریاد قبول کم ستاسو فریاد زه نیم بمصرخکم فریاد رس را ستاسو فریاد زه نشم اورېدی دا مطلب وادخل الذين داخل بکړی شي کسان آمنو چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات وعمل کړه هغه صالحات داخل بکړی شي جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه الانهار ولې
ہمیشہ بے فدے کے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ در رب دا غصہ تحیتهم فیہا سلام پیشکشی داغو پدے کے سلام سلام دے پا مخینی آیاتونو کے دا کافران دا پارا عذاب ذکر شو جے ان الظالمین لهم عذاب علیم دا کافران دا پارا عذاب او تخفیف اخرویو اوز دا مومنان دا پارا بشارت ذکر کی گی چه جنات تجری من تحتها الانہار اوز دا مومن مقام او دا آغا اجر اللہ ذکر دا آغا یو مثال سر دا آغا وضاحت کی علم ترا تانری کتلی مخاطبہ کیف ضرب اللہ مثلا سرنگی بان کرلا اللہ تعالی مثلا مثال کلمتن و کلمتا طیبتن پاکا اب پاک کلمت چی شیرہ چی آغا کلمت طیبہ دلک لا الہ الا اللہ کشجرتن پشاندونی آغا ونا طیبتن جی پاکرہ ونا پاک کجور دا اصلها بیخ داغے ثابت دے وفرعو سانگ داغے بالسماء پاسمان گیری کجورا غٹی گیری سانگی پورتخی توتی رات لکی دا کجورا اکولها میویخ پلیتا کولہین پا اروخ کی بِإِذْنِ رَبِّهَا پا اذن در رب در سرا وَيَزْرِبُ اللَّهُ بیان اللہ تعالی الامثال مثالنا للناس خلقتا لعلهم شاید اغو یتذکرون نصیحت قبول کی اغو پدے زگینے کہ وہ کلمہ طیبہ مثال ذکر شوئے کلمہ طیبہ لکا ایمان دے لا الہ الا اللہ دے کلمہ طیبہ لا الہ پرشان دے مثال دونی طیبہ دے نو لا الہ الا اللہ جلے چابر لکی دے داغی دے سے مثال لے لکا دے کجوری دونی دو کجوری ونی که یو شرجر دے تنه د دیو زیل ډیری جوړی زی دویم د دې سانګي پورته زی دا دی دویم دا ونه کجورا دا د انسان یو قسم مثلم دی ځکه چې د کجورې کې دا چې د دې سر دې کټ که بیا بس نور نه کیږي لکه د انسان دی چې سر کټ بیا به وچیږي دویم دا دا چې د دې کجورو کې نر او ښځي لکه د انسان کې به دې کې نر او ښځي دریم دا چې دا ډېره پورته کیږي میوه ورکوي په هر وخت کې نو دارنګې کلمه طیبه ده چې په زړه د مؤمن کې به مضبوطه وي د هغې څانګې اسمان ته خیږي څانګې هغه اعمال دي د هغې هغه څانګې هغه دي چې په دې باندې هغه ثواب د الله مرتب دی رضا پې مرتبه ده او هغه پورته خیږي داسې ده لکه چېرې دا هغه میوې پورته وخته داسې ده لکه چې د کلمې طیبې راتله به میوې څه وکړه دا مطلب اوس ونه نه کیږي مګر ونه به هلی چې درې صفت پکې پکې درې اشیا پکې پکې یو به زیل جوری یو به وله تنی دریم به سانګې هله به ونی
نو دارنګې ایمان هم دی لا اله الا الله دا نه تمامیږي مګر په درې اشیایو معرفت به په زړه کې قول به په لسان کوي عمل به په ارکان دا مطلب رسول علیه الصلاة والسلام صحابه ته وویل چې یوه ونه ده چې دا مثال د مؤمن دی دا کومه ونه ده صحابه کرام د هغو کې فکر کاو عبدالله ابن عمر ته نو ووایي چې زما په زړه کې دا وه چې دا کجوره ده خو چونکې صحابه ناستو زما ونه ویل مشران کسان ناستو بیا رسول علیه السلام وویل چې دا کجوره ده ومثل کلمت او مثال لکلمه خبیثه خبیثه چې کلمه د کفر ده کشجرة بشان د ونې ده خبیثه خبیثه کلمه طیبه کلمه خبیثه کلمه لکه کلمه د کفر پشان د کلمې ونې خبیثه ده ونه خبیثه چې ده موږ ورته حنظل وایي مړغوني ورته وایي ترخه اندوانه ده بعضې خلک به ترخه اندوانه وایي اجتثت من فوق الارض وایستلی شي هغه پاسه د ځمکې نه ما لها نشته د هغې دپاره من قرار څه قرار هغه په ځمکې کې زیلې نه ننوتي د ځمکې د پاسه بس هغې دپاره قرار نشته ایستل لویږي یثبت الله ثابت کوي الله تعالی الذین خلق آمنو چې ایمان راوړل بالقول الثابت په وینا ثابت سره هغه خلق چې ایمان راوړل الله ثابتوي په وینا هغه وینا ثابته په ژوند د دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې ویذل الله الظالمین ګمراه کوي الله تعالی ظالمان ويفعل الله كي الله تعالی ما هغه یشاء چې اراده د الله وي قول ثابت د مراد کلمه طیبه ده الله په کلمه طیبه باندې ثابتوي خلق په ژوند د دنیا کې په ژوند کې هغه ژوند د دنیا دی د ژوند د دنیا کې هم دوی کلمه طیبه وایي نو دا خلق د ژوند په دنیا کې چې چېرته یې هم کلمې طیبې وایي وفي الآخرة او په قبر کې هم کلمات طیبه وایي په قبر کې چې را دی نه تپوس وشي من ربک ما دینک وما تقول في حق هذا الرجل دا تپوسونه د ده نه په قبر کې وشي هم په قبر کې هم صحیح جواب ورکړي دا مطلب دی علم ترى تانو قتل مخاطبه الى الذين خلقوا بدلوا چې بدل کړو هغه نعمت الله نعمت د الله کفرن په کفر سره یعنی شکر د نعمت هغه په کفر سره بدل کړو نعمت رسولو الله دیوله نعمتونه ورکړو دیو به هغه نعمتونو ناشکری کوله نعمتونه د الله بدل کړي په کفر کې وأهلوا قومهم دار البوار او داخل کړي و هغه قوم خپل دار البوار کور د هلاکت ده دغه کافرانو مشرانو چې هغه اهل مکه والاو هغه د خپل قوم داخل کړي کور د هلاکت چا جهنم دی علم تر علت دی لپاره د یذل الله بیانې الله تعالی ظالمین دغه مثال ذکر کوي علت ذکر کوي چې علت ده جهنم چې جهنم دی یصلونها داخليږي باغو دی جهنم ته وبئس القرار او ناکاره قرار دی زید اوسېدلو دی ناکاره قرارګاه دی وجعلوا دی کافرانو ګرځولي لله الله لره اندادن خدایان لیضلوا عن سبیله د دې لپاره چې ګمراه کړي هغه د لارې د الله نه قلت ورته وایه تمتعوا تاسو نه په واخلئ فإن مصیرکم بېشکه ګرځېدل ستاسو
الی النار اور ته دي. وقلت وای نبی لعبادیا مخاطبه لعبادیا بندگانو زما ته الذین هغه بندگان آمنو چې ایمان راوړی دی. څه ورته وایه؟ دا ورته وایه یقیموا الصلاة چې ادا کوي هغو مانځه لره وینفقوا او خرج کوي هغو مما د هغه نه رزقنا او موږ رزق ورکړی هغو ته خرج کوي سرا په پټه باندې وعلانیة او په ښکاره باندې من قبل مخی ایاتی یوم جراش ورز لا بیعن پیه ولا خلال چه نبی بیع پا دی ورز که ولا خلال او نبو دوستی آخا ورز دا قیامت اللہ اللذی اللہ تعالی آغا ذات دے خلق السماوات چه پیدا کردی دی اللہ تعالی اسمانونا والارض او زمکا دلائل لی وانزل په قدرت او وعدادیت د الله تعالی وانزل او نازل کړو الله تعالی نازل کړی دی الله تعالی من السماء الى اسمان نما انوبو فاخرج به الله راستل بده بو باندې من الثمرات د میو رزق لكم رزق سازرفارا وسخر لكم الفلك او مسخر کړل الله استاذ رباره کیشتای لی تجریه دا دیده پارا چیزی دا کشتای پی البحر بدریاب کے بی امره پا حکم دا اللہ سرا وسخر لکم الانہار او مسخر کریو اللہ تاسو لرا الانہار نهرونا داو با اللہ مسخر کرلی او داو با انسان مسخر دی کدا مسخر داو با نیر آلی گل دلی بی پا انسان باندی بی حمله کولی انسان ته راو رواني نهرونی سنوي وآتاكم او در کړیو الله تعالی تاسو ته من کل ما د ټول هغه نه سألتموه وسخر او مسخر کړیو الله لكم تاسو را پارا الشمس والنور والقمر او سپوږمۍ دائبین په دې حال کې چې دا روان دي په یو عدد مستمر باندې وسخر او مسخر کړیو الله تعالی استاذ را پارا الليل شپه والنهار ورځ دائبین جاریین دائمین چې همیشه لپاره جاری دي وآتاکم او در کړیو الله تعالی تاسو ته من کل ما د ټول هغه نه سألتموه چې تاسو سوال کړیو د دې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ كَچرت تاسو شمیرئ نعمتونه د الله لا تحصوها تاسو طاقت نه لرئ د شمیرولو د هغه نعمتونو تاسو طاقت نه لرئ د شمیر د هغو ان الانسان بشک انسان لظلوم خامخ ظالم دی کفار کافر دی دا الله نعمتونه چې شماره نه شمارول کېږي دا الله نعمتونه د شمار نه بهر دومره او د الله نعمت به څوک وشمېري دا یو ساه چې الله درکړلی دا ساه چې یو پر ښکته ځي دا نعمت دی بیا چې دا ساه پورته راغځي دا بیا نعمت دی نو دا ساه ښکته تلل پورته راتله دا نعمتونه دي اوس دا یو نعمت دا نور پیدا ته شمېرولی شي چې ساه ښکته څومره لاړه او پورته څومره ځي ان الانسان بشک انسان لظلوم کفار دلته لظلوم کفار ویلی او په صورت نحل کې ویلی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ الته إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ویلی وجه سره وجه دا ده چې دلته کې مخکې تذکره د کافرانو را روانه ده الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا د کافرانو تذکره نو د هغو سره د حالت سره خو مناسب دا نه و چې الله غفور رحیم وایي
بلکې د هغو د مناسبت سره لازم دا ده چې ته داسې وایې چې ان انسان لظلوم، چې دا انسان کافر ظالم دی کفار، نو ځکه هلته لظلوم کفار وایي. لظلوم خامخا ظالم دی، کفار ناشکر دی. دا یې د دې وجې نه او په سورت نحل کې ان الله لغفور رحیم ویل ځکه چې هلته تذکره د مؤمنانو ده. نو د مؤمنانو د هڅه خو دا مناسبه ده چې ان الله لغفور رحیم دی. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، دلیل نقلی دی په توحید باندې. ورته دلیل عقلی نه ذکر شو، سخر لكم الشمس والقمر، دا دلیل عقلی دی په توحید باندې. یاد کې هغه وخت چې ویلي ابراهیم رب اے رب زما وګرځوه هذا البلد دا ښار آمنا خاوند امن، وجنوبني او ته لرې کې ما لره وبني یو زامنو زما لره لرې که ان نعبد الاصنام چې موږ عبادت وکړو الاصنام د بوتانو. رب اجعل وګرځوه هذا البلد دا ښار. په بل ځای کې اندې ذکر راغلی رب اجعل هذا بلدا بلد د امن یې وګرځې. په مخکې وخت دعا کړله چې دا ته د مکه مکرمه ښار وګرځې، بیا اوس هذا البلد ښار چې وګرځې وروسته دعا د امن کوي. لرې کې ما لره او زامنو زما لره ان نعبد الاصنام چې موږ عبادت وکړو الاصنام د بوتانو. موږ له لرې کې د بوتانو د عبادت څه مطلب چې موږ له وحدانیت باندې ثبات او دوام راکړي او د بوتانو د عبادت نه همیشه لپاره لرې کړي. رب ای رب زما انهن بېشکه دې بوتانو اضللنا ګمراه کړي کثیرا ډېر من الناس د خلکو نه. فمن پس هغه چا تبعانی چې هغه تابعداري کړله زما، چا چې زما نافرماني کړله هغه، بېشکه ته چې الله غفور عفو کوونکی رحیم مهربانې. چې نافرماني کړله نو الله ته غفور رحیم دا چې ته بیا نقل کې د کفر نه ایمان ته. ربنا اے رب زمنګا انی اسکنتو بېشکه ما اسکنتو ما اوسولی دی من ذریتی دا اولاد خپلنا بوادین په وادی کې غیر ذی زرعن په چې بغیر د خاوند د فصل نه دی عند بیتکا پنځ د کور ستا هغه کور المحرم چې هغه محرم دی. ربنا اے رب زمنګا لیقیموا الصلاة د دې دپاره چې ادا کړي هغو مونځ. فجعل نو ته وګرځوه ای الله افئدة من الناس زړونه د خلکو نه تهوي الیهم مایله هغو ته. ورزقهم او ای الله ته رزق ورکړه هغو ته من الثمرات د میوو نه لعلهم شاید هغو یشکرون هغو به شکر وباسي. ربنا انی اسکنت دعاګانې ابراهیم علیه السلام. تاسو دې دعاګانې ته وګورئ. واقع دا وشو چې هاجره د اسماعیل علیه السلام مور وه او دا هاجره د انزه و د قبطیانو هغه بادشاه او هغه بادشاه چې هغه جبار بادشاه و هغه ورکړی وه سارې له. ساره د ابراهیم علیه السلام زنانه وه. هغې راواخېسته او دا هاجره ابراهیم علیه السلام ته هبه کړه، هغه له یې ورکړه چې ستا عزت شوه. نو د اسماعیل علیه السلام الله به د ابراهیم علیه السلام د هغه نه د هغې نه زوی پیدا شو چې د هغه نوم اسماعیل علیه السلام. لہذا اسماعیل علیه السلام او د هغه مور هاجره دا ابراهیم علیه السلام راواخېسته او رایوړه خانه کعبې ته.
په خانه کعبه کې دا هلته پرېښودو او د بیت الله سره نږدې دغلته چې دا کړکۍ وه چې د زمزم د پاسه وه په دغه ځګینې کې دی پرېښودو په اعلی د مسجد کې او په مکه کې په دغه وخت کې یو تن نشته د ابراهیم علیه السلام چې د اسماعیل علیه السلام او د هغه مور راوستې ده په مکه مکرمه کې پرېښوده دا د دې لپاره چې دا به سبا له غټ شي په مکه کې به اوسیږي او په دې مکه کې به دا خانه کعبه به آباده کړي څوک به شته چې دلته څوک پیدا شي چې دا عبادت ته خانه کعبې کوي ځکه چې زیرة المکان بمکین کې نو ابراهیم علیه السلام چې دیونه لږ او دیو سره لږ توخم ابراهیم علیه السلام ته لږ داسې را دی خوښ چې دیونه نو ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې ورته دا دعا یې وکړه چې رب زما ما پرېښودو او لاس پر به یوه کنده چې بغیر د خاوند د فصل نه رهدې کې مکه کې خو فصل نه کېږي په د کور سته المحرم او ابراهیم علیه السلام چې کله راوګرځېد نو زنانې ورته وویل چې تا موږ چا څه ته پرېښودو ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکړ چې کله ورته وویل چې د الله په حکم دې پرېښودو نو ده ورته وویل چې هو موږ دې د الله په حکم پرېښودو نو په یو بیابان صحرا کې ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې د آبادولو لپاره هاجره او د هغې مور هاجره او د هغې زوی اسماعیل علیه السلام پرېښود خو دا ټول کارونه په حکم د الله شوي دي که نه دا به نه که چې بیابان کې وړوکی راوارته او ځانه ورته پرېږدي دغه حکم د الله اوس ابراهیم علیه السلام دعاګانې کوي ربنا اے رب زمنگا انک بشک تجه تعلم پیجنه ته ما هغه نخفي چې منګه بټو او ما هغه نعلنو چې منګه ظاهرو وما يخفى على الله پټنه په الله باندې من شيء چې شی په الارض بزمان کې ولا په السماء او نه باسمان کې الحمدلله احمد الله لرا اغا الله وهب لی چې بکړو ماته علی الکبر په بوډاتو باندې اسماعیل و اسحاق اسماعیل علیه السلام خو د ابراهیم علیه السلام په بوډاتو یو شل کاله عمر یې لکه موږ چې ویلي ان ربي بشک رب زما لسمیع الدعاء خامخا اورېدونکی الدعاء د دعا دی چې دعا اوري الله دعاګانې قبلوي رب زما ابراهیم علیه السلام وی اجعلنی وگرزو تمال رام قیم الصلاة ادا کونکے دمانزو ومن ذریتی او دا اولاد زمانا ربنا اے رب زمانگا وتقبل دعائی او تقبلک دعائی تقبلک دعائی دعا زمان دا دعا گانی ربنا اے رب زمانگا اغفر لی بخنا وکی ماتا ولی والدیا او مور پلار زماتا ولی المؤمنین او مومنانو تا یوم یقوم الحساب پا حق ورز باندے چه ودریگی الحساب حساب دا دعاگان ابراہیم اسم والدیا ویل مور پلار دا پارم دعا وختا اللہ بیا ورستا منی کرل جدا کافر دا پار دعا غختل نشتے بخلا طلب کول چې به کفر مړي د هغه لپاره نشته ولا تعصبن الله ته ګمان مه کوه په الله باندې غافلا عما د هغه څه نه یعمل الظالمون چې عمل کوي ظالمان انما بېشکه یؤخرهم الله وروسته کوي هغو لره لیوم ورځ ته تشخص فیه الابصار چې بیرته به پاتې شي په دغه ورځ کې الابصار سترګې پدې کې اوس تسلي ده ولا تعصبن الله رسول علیه السلام نه په مخالفت د مشرکینو او تخویف اخروي ده د کافرانو دپاره په عظمت د شان د قیامت مهطعین په دې حال کې چې دا کافران به جلتي کوونکي مقنعي رؤوسهم پورته کوونکي به یې سرونه فلره سرونه به پورته قیامت به جلتي کوي او سرونه به کافر پورته نیولي ښکته به نه راځي لا یرتد الیهم نه به راواپس کېږي الیهم دې کافرانو ته طرفهم سترګې د هغو سترګې به دې ته نه راښکته کېږي وافئدتهم او زړونه د هغو هوا خالي به یې د عقل نه
هغه زړونه به د عقل نه خالي هوا خالي به وانذر الناس ته ویروا ای مخاطبه خلکو لره یوم د هغه ورځ نه یاتیهم العذاب چې راشي هغو ته العذاب عذاب فیقول الذین وی به هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی ربنا ای رب زمونږه اخرنا ته وروسته که موږ لره الی اجل یوې نیټې ته هغه نیټه قریب چې نږدې ده نجب دعوتک چې موږ قبول کړو دعوتک دعوت ستا ونتبع الرسول او موږ تابعداري وکړو د رسولانو اولم تکونو ای نوی تاسو اقسمتم چې تاسو قسمونه خوړلي وو من قبل مخکې ما لکم من زوال چې نشته ستاسو دپاره من زوال څه زوال چې نشته ستاسو نشته ستاسو دپاره من زوال زال کېدل تاسو به دا قسمونه خواړه چې زموږ دپاره زوال نشته وسکنتم او اوسېدلې وئ تاسو په مساکن الذین په ځای د اوسېدلو د هغه کسانو کې ظلمو انفسهم چې ظلم کړی و هغو په نفسونو خپلو باندې وتبین لکم او واضح شو تاسو ته کیف څرنګې فعلنا بهم چې موږ کار کړی و په هغو باندې وضربنا لکم الامثال او بیان کړی و موږ لکم تاسو ته الامثال مثالونه وقد مکرو په تحقیق سره د کافرانو تدبیر نه کړي مکرهم په تدبیر خپل سره وعند الله په نزد الله تعالی مکرهم تدبیر د دیو دی تدبیر د هغو په نزد الله مکرهم تدبیر د کافرانو دی وان کان اگر کو مکرهم تدبیر د کافرانو لتزول منه الجبال خامخا زایله کې د دینه الجبال غرونه کافرانو به داسې تدبیر کاو دومره غټ غټ تدبیرونه چې د دې نه به غرونه زایل شوي خو دا د کافرانو دا لوی لوی تدبیرونه دا به په تدبیر د الله په مقابله کې هېڅ نه و دا مطلب دی فلا تحسبن الله ته ګمان مه کوه په الله باندې مخلف وعده د مخالفت د وعدې خپلې رسوله د رسولانو خپلو سره ان الله بېشک الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند انتقام دی یوم به هغه ورځ باندې تبدل الارض چې بدل به کړی شي ځمکه غیر الارض بغیر د دې ځمکې نه والسماوات اسمانونه به بدل شي وبرزوا لله دا خلق به واضح شي ظاهر بشي دا خلق لله الله لرا هغه الله الواحد چې واحد دی القهار غالب دی تبدل الارض چې بدل بشي ځمکه به څنګه بدل شي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی ذکر کوي چې ځمکه به بدل شي ځمکه به داسې ځمکه به چې سپینه به گویا چې دا یوه قطعه د سپینو زرو ده داسې ځمکه دا ځمکه به نه وي دا ځمکه بدل شي د سپینو زرو په شان ځمکه به داسې قطعه به د سپینو داسې ځمکه به راشي سپینه ځمکه به وي پړقېږي به په دغې باندې به اینه حرامه نه وي توی شوي او عمل به نه وي شوی په دې کې د ګناه نه به کې عمل د ګناه شوي بعض علما ذکر کوي تبدل الارض چې بدل به کړی شي ځمکه بدلول د ځمکې دا دی چې الله تعالی به وګرځوي دې ځمکې لره جهنم به دې ځمکې باندې به جهنم شي او تبدیل د اسمانونو دا دی چې الله به په دې اسمانونو کې جنت پیدا کړي بعض علما ذکر کوي تبدل الارض چې بدل به کړی شي ځمکه بغیر د دې ځمکې نه هغه دا دی چې دا ځمکه به د بعضې خلکو لپاره داسې وي لکه د غنمو روټۍ خوري به او بعضې خلک به داسې په دې ځمکه باندې لکه چې به سپینو زرو باندې ولاړ دي
او کافران به پر ځمکه باندې په اور کې دا تبدیلي لازمه کېده فتبدل الارض چې بدل به کړی شي ځمکه غیر الارض والسماوات اسمانونه بدل شي چې ځمکه به د سپینو زرو په شان دی اسمان به د سرو زرو په شان شي یا اسمان به لیدل لارې چې دا به کله وردتن په شان د ګلي په شان د تیلو به یې داسې کدیهان د تیلو په شان به کلی کله په شان د تلچټې کالمهل داسې وترى المجرمین ته به وینې المجرمین ګناهګاران یومئذ په هغه ورځ چې ورځ د قیامت ده مقرنین تړلی شوي به یې هغو فی الاسبات مقرنین تړلی شوي به یې فی الاسبات په زنځیرونو کې سرابیلهم کمیسونه د هغو من قطران د ګوګړو نه به وي وتغشا وجوههم النار او پټی به مخونه د هغو لره النار اور به پټی لیجزی الله د دې لپاره چې بدله ورکړي الله تعالی هر نفس ته ما هغه کسبت چې دی نفس کسب کړی ان الله بېشک الله تعالی سریع الحساب جل حساب اغیستونکی دی هذا دا قرآن بلاغ للناس بلاغ رسول للناس خلقو ته ولینظروا د دې لپاره چې ویرولی شي هغو دا خلق به په دې قرآن باندې وليعلموا او د دې لپاره چې معلومه کړي هغو انما بېشکه هو الله تعالی اله واحد اله یو دی دا خبره معلومه چې بېشک الله تعالی اله یو دی وليذکر او د دې لپاره چې نصیحت قبول کړي اولو الالباب خاوندانو د عقلونو چې خاوندانو د عقلونو نصیحت قبول کړي. زبسته صدق الله.